بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في القضايا. القضية قول يحتمل الصدق والكذب والكذب، وقيل هو قول يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، وهي قسمان. إذن التصديقات باشرو کی دینه مخه تصورات باسو. دلته اول تعریف د قضیه کې ته قضیه چاته ویل کی خلاصې واورئ. یو نمبر تقسیم د قضیه کې دوه اقسام ته، یو ته حملیه و یو ته شرطیه وي. دا دې فصل خبره شولې ورسېدلې په دې فصل کې موږ دوه خبرو باندې تعریف د قضیه او تقسیم د قضیه او د هر یو قسم تعریف واورئ. قضیه چاته ویل کی؟ قضیه هغه مرکب قول ته ویل کی یا مرکب کلام ته ویل کیږي چې هغه کې د دروغ او رښتیاو نسبت کېدی شي. دا کلام رښتون کړي یا دروغ دی. زید قائم، کرشته زید ولاله خو رښتیا ده، او کنه ولاله نو دروغ دی. په شلې په دا نه خبرې دي. قضیه هغه مرکب کلام ته ویل کیږي چې دروغ او رښتیاو نسبت وته کېدی شي. بل تعریف مشترک قضیه هغه کلام ته ویل کیږي چې دغه قائل ته د دروغ او رښتیاو نسبت کېدلی شي. دا یو مطلب دی. دغه کلام ته د دروغ او رښتیاو نسبت کېدلی شي، قائل ته کېدلی شي. به دا په دوه قسمه باندې دي. شمولي شکل هغه ودرې ولاړو یقیني ته معلوم شو بیا پرته دروغ نسبت نشي کېدلی. اول نه د دواړو کېدلو کا چې کله تاو کتر رښتیا ولال دلته به صرف یو کېږي. په دې پوه شې خبرو سره روان دي. په دې اعتراض جواب دی هغه باندې به پوه شي. مثال لا اله الا الله کې خو صرف یو صرف د رښتیاو نسبت کېږي. لله شریک د الله د بار شریک د دې کوم صرف د یو دروغ نسبت کېږي. دې څه بچ کو دې جواب را روان دی. په خبره پوه شولې به نو اوس دا قضیه په دوه قسم یوه ته حملیه ویل کېږي، یوه ته شرطیه. حملیه چاته ویل کېږي؟ چې هغه کې یو شی حکم لګېدلې په بل باندې. زید قائمون کې د قیام حکم لګېدلې په زید باندې. شرطیه چاته وي چې داسې نه لیکن دې آسان تعریفونه دي. حملیه چاته وي چې یو شی حکم لګېدلې په یعنی د محمول حکم لګېدلې په موضوع باندې، د خبر حکم لګېدلې په مبتدا باندې. شرطیه چاته وي چې داسې نه بل تعریف مله کړی دی. اگر کدا دویم تعریف خطبه کې سخت چړلې دی. دویم تعریف سره حملیه هغه ته ویل کېږي چې تیس پړې د نسبت د من نکټ کې ویس پړې دو مفردات به پاتې کېږي، یا به یو مفرد او یو مرکب وي. لکه زید قائمون کې بیل بیلکا او وې منځ کې پټ پروت دی کنه. زید قائم وته لري کا یو به زید شي بل به قائمون شي، دواړه مفرد دي. کلم ده کنه. اکل کله به یو مفرد وي یو مرکب وي. زید ابوه قائمون، زید لري یو طرف ته ابو قائمون بل طرف ته، نو زید مفرد ابو قائمون مرکب. نو حمله به ذکر لکه سپړی دو مفردات ته سپړدل کیږي، یا یو مفرد او یو مرکب. دې مقابل کې شرطیه هغه چاته وي که اوس پړې دو مرکبات ته سپړدل کیږي. لکه ان كانت الشمس طالعه فالنهار ان او فالرك الشمس طالعه دا مرکب، النهار موجود دا مرکب. یې به سویو بینو وګورئ. فصل في القضايا. القضية قول قضية وقول لا يحتمل الصدق والكذب. كذب سيدي وكذب سيدي، خو كذب ډیر سيدي کا احتمال الصدق او د کذب لري. وقيل چایبل تعریف کړي هو قول دا مرکب منطق کې شکل قول راشي مرکب ته مرادي شرط تعذيب کړي کا. هو قول دا قاو مرکب ویل کی یقال لقائله چې هغه قائل ته ویل کی دي چې انه صادق فی او کاذب، چې دا په خپل خبره کې صادق دی او کاذب دی په خپل قول کې. وهي قسمان دا بدو قسمانه قضيه حمليه و شرطيه. اما الحمليه ورچ حمليه دا تعریف اولنه واورا فهو ما دا قضيه دا حکم فيها چې هغه کې حکم شوی به ثبوت شيء لشيء. ما پورا تعریف نه وکړي. حمليه به تعریف کو هغه قضيه ته ویل کیږي چې هغه کې حکم شوی ثبوت د شی بل شی د بارا یا نفي د شی د بل شی نه، ثبوت د محمول موضوع د بارا یا نفي د محمول د موضوع نه. هو ما دا قضيه حکم فيها چې هغه کې حکم لګیدلی به ثبوت شيء چې ثابت دی او شی یعنی محمول لشين بل شي د بارانه موضوع ته. انا في د یو شی راغلی د محمول عنه د موضوع نه قول کله کستا قول زید قائمون دلته وګوره قائمون ثابت دی زید ته، وزید ليس بقائم دلته قائمون نفي د زید ده نه پیږي. اما شرطیه دا فما دا غد لا يكون فيه ذلك الحكم چې دا حکم نه لیکدلې. دا څه خبره پکې نه وي بلکې شرطیه د تعریف را روان دي. شرطیه چاته ویل کېږي مې چې هغه کې دویمه قضیه کې حکم لګیدلی، په دویمه قضیه کې حکم لګیدل د موقوف په اوله قضیه باندې
دیمه قضیه کې کړي ایجاب حکم لګي کړه سلب لګي بچا موقوفي لکه مثال ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا نهار به موجود وي ذکر ایجاب حکم مال لګي چاوله قضیه کې شمس موجود وي او یا فالنهار ليس بموجود کول قضیه کې شمس نه موجود خیرم دې تعریف پورا را روان دي وقيل چاویلی دي الشرطيه شرطيه غذا ينحل الى قضيتين چغس پر دل کی ينحل پر دل کی دو قضیو تا قولنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود واسكا ان او فاتل لك الشمس طالعه الشمس طالعه بعد شيء والنهار موجود وليس البتة بالمثال دنا في مثال اذا كانت الشمس طالعه فالليل موجود الليل موجود ده شنور هذا الليل موجود نہیں فاذا حذف الادوات كل ادوات حذف شيء يعني ان ادوات شرط وجزاء ان وفا نبقي الشمس طالعه سبب هذه الشمس طالعه والنهار موجود دوړ جملې دي والحمليه حمليه چاته وي ما لا ينحل الى قضيتين دو قضیو ته نسب دل کیږي بل ينحل نسب دل کیږي اما الى مفردين یا خدو مفردات ته لکه دې مثال کې وګورئ كقولك زيد هو قائم هو دلرك فانك اذا حذفت الرابطه زكت كشريت حذف کی رابطه اني هو يعني هو حذف کی باقي بعد شي زيد وقائم زيد او څوک قائم وهما مفردان ودوړ مفردون دي واما الى مفرد وقضيه يا بس پر دل کیږي مفرد او قضيه كما في قولك زيد ابوه قائم فاذا حللت وكل اشتدا وس پړي بقي بعد بشي زيد زيد وهو مفرد دا مفرد دی بل بس بعد شي وابوه قائم وهو قضيه دا قضيه دا آسان نو نور بس دینه ما آسان دي الحمليه ضرباني به وګورئ ونیسه په دې فصل کې یو خبره بیان دي چې قضیه حمله په دوه قسمه ده یو موجبه او بل سالبه ده موجبه چاته ویل کیږي چې محمول ثابت شي موضوع ته سالبه چاته وي چې محمول نفي ده موضوع دوباره یو کله کوئی مرقات سخت دي کې سخت سشتا خولنی چې کلیکشن مشکلات دي تعریف کې راوګه چې ویله ابي امام رازي او دي حکما خلک ویریږي کا اکثر استادان طالبان ویری دا اعلان کار دي طالبان به وګ نه دي کې څه سخت دي وګورئ الحمليه ضربان حمليه په دوه قسمه ده موجبه و موجبه ده وهي التي حكم بها لتصل کی توشیع ویلې کیږي مختصر المعنی کې کله چې تسنیه ذکر شي تسنیه او به داغي هري او تفصیل شروع شي ضربانی شریعه موجبه او به سالبه یعنی یو شی پر تسنیه په صورت کې ذکر شي ابداري وزن نه تفسیر وکي دا د اتناب په قسمونه کې دي کا اتناب تقریبا اته قسمونه دي کې ودا دي خبره پوه شئ دله به اعراب څنګه ورکو دوه قسمه اعراب ورکول شي تاسو وګورئ بلکې درې ورکول شي الحمليه ضرباني موجبه ویل شي دا به خبر د مترام محذوب شي احدهما موجبه او د ضربان نه بدل موقع کول شي وس ضربان خپل مرفوع دي نو وس بدل حالت کې مرفوع سو شو دو شو منصوب ویل شي اني موجبه مفعول شي اني لپاره د ارزه کې دغه شان وي ښا وهي التي قضيه حكم فيها بثبوت شيء موجبه چاته وي هغه قضيه ته ویل کیږي چې حکم شوی باغی کې بثبوت شيء ان شاء الله کوم محمول ثابت دي شيء موضوع تا وصالبه بل صالبه ده وهي التي قضيه حكم فيها چې حکم شوی به دا قضيه کې بنا في شيء چې محمول نفي دي عن شيء دبل شيء موضوعنا لکه مثال الانسان حيوان دا اول مثال دی والانسان ليس بفرس دا دویم مثال دی الحمليه تلتئم من اجزاء ثلاثه به برو ګورئ آسان نه دي څه په دې فصل کې یو خبري بیان دي چې لکه د حمليه اجزاء درې دي مولوی شه ادا وخت مونږ ویل موضوع محمول او نسبت حکمیه سو اجزاء درې اخیره کې یو حکم دی څلور بشي به موضوع مبتدا او نحوه کوي محمول خبر وته ویل کی نسبت حکمیه دا کوم چې ډول مسکن نسبت وي او موضوع ته موضوع ولي وي ځکه دې لپاره وځه شوی چې حکم په ولګاو قطبی کې دی کا محمول ته محمول ولي وي ځکه دا حملی کې په موضوع باندې ادي مینس کې زید قائمون کې هو دغه د نسبت رابطي وي ولي زید بیل شي قائمون بیل شي ډول منس کې ربط چا جوړ کړي دا هو جوړ دی ورسېدلې وګورئ
الحمليه تلتئم حمليه چې دا مرکب من اجزاء ثلاثه درې وجزاونه احدها المحكوم عليه یو ته محكوم عليه وي یو پکې محكوم عليه دا محكوم عليه چا باندې حکم لګي مبتدا چې ته نحو کې وي نو مثل منطق کې وي سم موضوعا موضوع باندې مسمى کیږي والثاني محكوم به دویم محكوم به دی وي سم محمولا اب محمول مسمى کیږي والثالث دریم څوک دی الدال على الرابط څوک چې پر ربط دلالت کوي اصل کې رابط هو نه دیکھا هو په صرف دلالت کوي خداغي نوم دی لور کو تسمیه الدال باسم المدلول عند مجاز اقسامو کې دی ويسمى رابطه دا مسمى کیږي برابطه باندې ففي قولك لك استاب دي قول کې زید هو قائم دلته درې اجزا شوګه یو زید دی محکوم موضوع محکوم علیه یو هو دا نسبت رابطه دی بل قائم دی محکوم به دی محمول دی زید محکوم علیه وموضوع وقائم محكوم به ومحمول ولبزته هو نسبة ورابطة نسبة ورابطة ده وقد آخري خبر کې کوي وکړه کله نسبت رابطي حذفيږي لکه زيد قائم کې هو نشتا وقد تحذف الرابطة في اللفظ لفظ کې حذفيږي ولا معنا کې نه کا دون المراد مراد او معنا کې نه فيقال زيد قائم خلق وي معنی دا چې زید قیام د زید یادو هو سمشتره معنا کې آسان نو به فصل په دې فصل کې یو خبره بیان چې د شرطي دوا اجزا دي مناسب یو ته مقدم وي بلتا تالي وي ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ان كانت الشمس طالعه دا مقدم فالنهار موجود تالي مقدم ته مقدم زکه وي قطبي کړي چې دغه مخ کینو تالي ته زکه وي تالي ر صورتن کې ته وي دا په سره روانه دي کې څنګه نشتا وره فصل للشرطيات ايضا اجزاء شرطيات بارهم اجزاء دي ويسمى الجزء الاول منها مسمى کیږي جزء اول د دینه مقدم ورته وي ځکه د مخکې کړی شوی والجزء الثاني چې من هذا دینه تالي وته وي ففي قولك الصاب دي قول کې ان كانت الشمس طالعه كان النهار موجودا قولك ان كانت الشمس طالعه ساده قول چې ان كانت الشمس طالعه دي مقدم د شری مقدم دي وقولك كان النهار موجودا تالي د شری تالي دي والرابطه هي الحكم بينهما دلته مرابطه شته دریم شي هغه ډول منځ کې لزوم حکم دی کله چې نور راغتلې ورزم موجود دی لزوم په منځ کې خپل دي خبره روانه ده ایو نسبت دی حکم فصل وقد تقسم القضيه باعتبار الموضوع فالموضوع ان كان جزئيا په دې خو شو لیکنه په دې فصل کې مولوی صاحب د قضیه حملیه تقسیم کوي په اعتبار د موضوع سره اسانه خبرې دي تم خو نه شو په دې فصل کې د چا تقسیم کوي د قضیه حملیه تقسیم کوي او په اعتبار د موضوع سره کوي موضوع څنګه د اعتبار سره تقسیم کوي نو څلور قسمونه دي بار غوړی قضیه شخصیه محصوره تبعیه مهمله شخصیه محصوره مهمله او تبعیه اول نمبر قضیه شخصیه دا چاته ویل کیږي چې موضوع شخصي معین وي د سی وایي موضوع جزئی وي جزئی التقسيم د قضيه حمليه دي او په اعتبار د موضوع سره دي ولی په اعتبار د موضوع سره د اخیره کې بتوي کچره موضوع شخص معین او یعنی جزئی و جزئی اطلاق وړي کیږي کنه زید قائم ولې سميله کې کتاب کې دي زید قائم زید تو ګره جزئی دي هذا قائم چې ویلو هذا هم جزئی دي کنه نو موضوع چې کله شخص معین او مصداق قضيه شخصيه تعریف شو یو نمبر څوک تبعیه یو نمبر کې تبعیه یو نمبر قضیه ته اگر که څلورم د دویم یې کوي قضیه تبعیه چاته وایي چې موضوع پکې جزئی نه کلی ولې خو یې کړه ډیرو باندې صادق راځي او دا حکم چې کوم د محمول په موضوع لګیدل په افراد نه لګیدل دا حکم په حقیقت او ماهیت باندې لګیدل الانسان نوع انسان څه ده دا نوع حکم بل انسان ولګیدو انسان موضوع ده کنه او کلی ده خیلی ډیر ما صادق راځي خدا نوع حکم د انسان په افراد نه لګیدو فرد خو زي مزه نه وای مثلا خو نوع نه کنه او جزئی انا دا نوع ده نو غړي د ډیر افراد باندې صادق راځي او حقیقتونه یو وي مخ سره په یو صادق راځي وای نه شری الحيوان جنس حکم په حیوان ولګیدو حیوان په حقیقت ولګیدو نه په افراد نو طبيعه چاته وي چې محمول حکم په موضوع لګي موضوع کلی خو حکم په حقیقت او ماهیت لګیدل
په افرادو نه څو شو دوه دریم نمبر محصوره چاته وي چې معمول حکم په موضوع لګیدلی موضوع کلی او حکم په افراد لګیدلی په حقیقت معنی نه او افرادو کې کل او جز هم ذکر وي کمیت د افراد وته ویلې کېږي کل او جز ته څه ته وي کمیت د افراد دام ذکر شوی درست اخیره کې صحیح تعریفونه کوم او سم د ساس په ویوالي د لپاره دا خبرې کوم حکم په موضوع باندې لګیدلی موضوع کلی او موضوع کې په افراد لګیدلی او افرادو کې کمیت هم ذکر وي کل او جز كل انسان حیوان كل انسان دا حیوان حکم انسان په فرد لګیدلی په ټول افراد باندې او کلم بکشتا کن دا محصوره شورا بعض الانسان ليس مثال بتو ليس بضاحك وانس انسان خندیدون کې نه دي ورسېدلې به نو ګورې ليس بضاحك حکم په ولا کېدل په افراد لګیدل او دلته کې کل بعضو شته نه بعضو کمیت څلورم نمبر محمله ده محمله څه تعریف ده معمول حکم لګیدل په موضوع باندې د موضوع په افراد باندې او کله او باس پکې نه ذکر کمیت پکې نه ذکر شي به تاسو نه وایي قضیه حملیه په اعتبار د موضوع سره څلور قسمه باندې شخصیه تبعیه محصوره مهمله شخصیه چاته ویل کیږي چې د موضوع حکم په شخص معین لګي محمول حکم په شخص معین لګیدلی یعنی موضوع په جزئی شخص معین وي دویم نمبر تبعیه دا چاته وي چې معمول حکم لګیدلی موضوع باندې معمول حکم لګیدلی په موضوع په حقیقت او ماهیت باندې نه په افراد دا تعریف دریم محصوره دا قضیه ته ویل کی چې معمول حکم لګیدلی د موضوع په افراد باندې خو کمیت د افراد ذکر وي به بس محمله دا قضیه ته ویل کی چې معمول حکم لګیدلی د موضوع په افراد باندې خو کمیت د افراد نه ذکر الانسان میں وہی پر مثال والا ور کړی دی مثال به تو انسان ماشین انسان روان دی ټول بعضی دا کشته دی نشته خبره پوه شولې او که وجه حصر سره به ودس به وي موضوع به خالی نه وي یا به جزئی وي یا به کلی وي که جزئی نو شخصیه ده که کلی خالی بنه وي حکم به افراد لګیدلی یا به ماهیت لګیدلی په ماهیت لګیدلی تبعیه ده که به افراد لګیدلی خالی بنوي کله باز به کې ذکر وي یا بنوي کمیت د افراد به ذکر وي که ذکر وو محصوره او کنو ذکر وګورئ تلکشه فصل وقد تقسم القضيه کله کله تقسیمي کی قضیه به اعتبار الموضوع به اعتبار د موضوع سره نه اعتبار د موضوع څه کوي موضوع ته اعتبار وکړي موضوع جزئی ده که کلی ده او موضوع کی کمیت ذکر دی او کنه دی ذکر په حقیقت د موضوع لګیدل کې په افرادو علم ده کنه فالموضوع ان كان جزئيا كشر موضوع جزئي وشخصا معينا او شخص معين وسميت القضيه شخصيه قضيه مسمى کیږي په شخصيه سره او مخصوصا متوي کې قولګه زید قائم دلته ګوري زید دا جزئي دا مخصوص شي وان لم يكن جزئيا كشر موضوع به کې جزئي نه وا بل كان كليا بلکې موضوع کلی وا فهو الان حين دري صورتونه دي لانها وصف خاينوي ان كان الحكم فيها على نفس الحقيقه كشر حکم لګیدل په نفس حقیقت باندې تسمى القضيه تبيه قضیه د طبیعه ویل کیږي قطبی کې وي طبیعه ورته ځکه وي چې دلته په طبیعت باندې حکم لګیدل ښه ماهیت باندې طبیعت ویل کیږي حقیقت او ماهیت ته نقل انسان نو وندلته نو حکم د انسان په افراد نه دي انسان افراد خو جزئیات دي نو خو د کلی قسم دي ول حیوان جنس دلته جنس حکم په حیوان باندې لګیدل دی ښه په افراد ماهیت باندې افراد خو انواع دي په هغه ته دغه نه جنس نشي ویلې وان كان على افراد یا کچری حکم په افراد لګیدلی فلا يخلو خالبا نوي دو اقسام دي اما يكون كميه الافراد یا به کمیت د افراد فيها بدی کی مبینا بیان شوه او لم يكن یا به کمیت د افراد نه بیان شوه فین بو ینا کچری بیان شوه وی کمیت الافراد کمیت د افراد تسمى القضيه محصوره مسمى کی قضیه په محصوري سره قول کله کدا قول است كل انسان حیوان دلته ګوري کمیت په کې بیان شوه ده کله او بعض الحيوان انسان دلته کمیت بیان شوه بعضو ویلم یبین کچرنی بیان شوه یسمى القضيه مهمله قضیه مهمله ویل کال انسان فی خسر انسان په خسر کې دی ټول کباز ادا پکې نشته دا مخصوصه ته ونسم
دا سنونه غواړي دا خطبه خبرې دي خوای ور اول د سنم بالکل شخصیه محصوره ته محصوره زکوي چې دې کې افراد حصر شوی کا ټول افراد دي بن شوی پکې یا کل بعض دي معاملې ته معاملې زکوي چې معامل باندې شوی دې ته مصوره هم وای کا محصوره ده سم ته وي خطبه کې دا کسور پکې ذکر شوی اوس راځي فصل المحصورات دا راغینه مسان دی ولې توجه کوي وستلته د محصورات بیان کوي کا قضیه حملی تقسیم وشو څلور اقسام ده یو پکې سوا محصورات اوس د محصورات په څلور قسم دي محصورات اربعه ته ویل ډېر مشهور دي کم موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه یو پیرویل پکار دي بس موجبه کلیه چا ته ویل چې محمول حکم لګیدای د موضوع په ټول افراد باندې كل انسان حیوان موجبه جزئیه چاته وي چې معمول کوم لګیدلې د موضوع په بعض افراد باندې بعض الحيوان انسان نبيږي به سالبه چاته وي سالبه کلیه چې معمول سلب شوی د موضوع د ټول افراد لا شيء من الانسان بحجر سالبه جزئیه چاته وي چې معمول لبه شوی د موضوع د بعض افراد بعض الحيوان ليس بانسان اګران دي هغه ملقات دي نو ته وره فصل المحصورات اربع محصورات ضرور دي احداها یو باغی کو الموجبه الکلیه موجبه کلیه ده مثال څه لکه قولک كل انسان حیوان وثاني دویم پکې موجبه جزئیه ده تعریف ولاندې کړه تعریف منګه سمو کو مثال سره بعض الحيوان اسود بعض حيوان اسودي وثالثه دریم نمبر الصالبه الكليه لك لا شيء من الزنجي بابيض یو زنجي حبشي سپین نشي کېدل الرابعه والصالبه الجزئيه لك بعض الانسان ليس باسود نبي بي نبغى شنو مكا فصل الذي يبين به كميه الافراد من الكليه الباقي يسمى صوره ناس بووري منيسم ناس کوم قضیه کې چې دا کمیت د افراد ذکر شي دا کلو بازو به کې راځي دي ته سور ویل کېږي کا دې کلو بازو ته څه ویل کېږي سور او دا اصل کې ماخوذ دی سور البلد نه خو به دا حساب چې د خار نه بغیر شابه دیوال تاو ته به سور ویل کېدل هغه بر خار حفاظت کو عدالتم قضیه کې چې کلو ذکر وي د ټول افراد حفاظت کوي بعضی د بعضی حفاظت کوي په دې پوه شئ نو سور مزکو سور چاته ویل کېږي دا کلو بازو ته کمیت د افراد څوک بیانې هغه ته سور ویل کېږي دا سور تعریف شو څوک چې کمیت د افراد بیانې کوم الفاظ چې کمیت د افراد کلواله یا بازواله بیانې هغه الفاظ څه سنوم وي سور یا حروف هغه الفاظ ته سور ویل کېږي او د چانه مشتق دی سور بلد اوس راځي د موجبي کلی سور څوک دی د موجبي جزئی سور څوک دی موږ به څنګه پیژنو چې دا موجبه کلیه ده په سور سره پیژندل شي موجبه جزئیه ده سورې څوک دی اول وسیزه کوي چې کله راتلو پته پته لګي سالبي کلی سور څوک دی او سالبي جزئی سور څوک دی دا خبره دي انتهایی آسان الکه تاسو باندې اعتماد کوم چې بوئیږي غواړي ځکه یو پیروي الذي يبين به هغه شی چې بیانې کې باغی يبين به چې بیانې کې باغی سره کمیت د افرادو کمیت څه مطلب مين بیان کې یعنی کلیت او بازیت یسمى صورا سبحان څوک تعریف ته پوسو کې صور څه ته څه وته وي هغه شی چې باغی سره د افراد کمیت بیانې کې د صور وي او ماخوذ من صور البلد دا ماخوذ چانه دي صور البلد نه او صور الاسره دی ولا صور د موجبي کلی دوه شی نه دي منسي بيزه کوي یو لفظ کلو دی یو الفلام استغراقی دی كل انسان حیوان یی الفلام استغراقی دی ان الانسان لفي خسر ان الانسان سور د موجبي کلی څو شو دوا کم یو کلو یو الفلام استغراق یریږي خو باندې کړه وسور الموجبه الکلیه دي سور د موجبي کلی چې دی کلو د علام د استغراق دی دا خو آسان والسور د موجبي جزئی دام دو دي مولوی کم بعض واحد هذا یو ذکر کړي نشته صحیح ده بعضی او واحد سور د موجبي جزئی څوک دي بعضی بعض الانسان واحد من الانسان بعض الحيوان انسان واحد من الحيوان انسان
نو د موجبي کلی هم دو سوره موجبي جزئي ابا نور مسبا لغه وسور الموجبه الجزئيه سور د موجبي جزئي چي دي بعض واحد بعض واحد دي مثال لك بعض الجسم بعض من الجسم جماد واحد من الجسم جماد وسور السالبه الكليه لا شيء ولا واحد برو غره سالبي كلي ملي سي دري سوره دي يو لا شيء دي لا شيء من الانسان بحجر يو لا واحد دي لا واحد من الانسان بحجر شو او یو کله چې نکره تحت النفي واقع شي هم سالبي كلي سور دیگا څو سورې شو لا شيء لا واحد او نکره تحت النفي آسان نه دي وګوره وسور السالبه الكليه لا شيء ولا واحده لك مثال لا شيء من الغراب بأبيض ولا واحد من النار ببارد ما نه خفيږي کنه یو قارغم سپین یو نه یو ور یخوي وقوع النكره تحت النفي همدغه شان وقوع النكره وقود نكره لاندې د نفي چراشي ما من ما ان دبل ان شاء الله به مختصر کراشي چې نکره تحت النفي واقع شي توزیع کی دي دا اولی عموم پکې اده هم عام الفاظ نه دي کنه نکره شي یو مکنه پرې دې ورکه راځي فزول خبرې دي غټه خبرې دي غټه خبرې مطلب دې کتاب نه دي کا وګورئ رکشان دی ما من ما ان یو فرد ابونم نشتا دا سالبه کلیه ده الا هو رتب مگر غبلم دي دلته هو رتب غیر رتب نفي کړي د وبونه خلاص نشي کېدل وسور سالبه الجزئيه ليس بعضو وبعضو ليس دو دي کا دوا ليس بعضو وبعضو ليس وګورئ وسور سالبه الجزئيه ليس بعضو كقولك لك استارا قول ليس بعض الحيوان بحمار بعض حيوان خخر نہیں كان انساني بل بعض ليس لك مثال كما تقول بعض الفواكه ليس بحلوين بعض فواكه خوږه نه غره تروي پوه نه شلې به ولې خلاصې د وکړي په دې فصل کې د سور تعریف وش او بیداری قضیه سور بیان شو د موجبي کلی سور سو دوا کم کم كله الابلام الاستغراق بيد موجبي جزئيسو دوا بعضو او واحد سالبي كليسو دري لا شيء لا واحدة انا كده تحت النبي سالبي جزئيسو دوا ليس بعضو بعضو ليس فدي بوي شلي اوس دا خبره کوي درېمه خبره دی فصل شولا تعریف د سور داری قضیه سور بیان شو درېمه دا سور صرف په عربی ژبه کې نه دی غوړې هر ژبه کې دا چې ما هر ژبه کې دا موجبه کلیه ده پښتو کې هر په پښتو کې دی دې راسي یو شیم داسې نه دی دا کوم قضیه شو یو شیم داسې نه دی دا سالبه کوه هغه بعضی شي نه داسې دي دا څه شي بعضی شي داسې نه دي هر ژبه کې دا کیږي او ته وګورئ علم بويش ان في كل لسان سورا بارجب کی سور وی يخصها چاغي پوری خاص وی کما غجه په پوری په فل فارسیه لفظ هر فارسی کې راځي کله بوختو کې مدای حساب دی لفظ هر چې سور الموجبه الكليه دي سور د موجبي کلی دي که قول الشاعر شاعر وی بیت هر آکس قدر بند هرس افتاد هر غسله چې په بند هرس کې وګرځيږي ښا د لالچ په جیل کې چې په وګرځیدلو نو به دات خرمن زندگانه به بعد و درمن پیژنې کوم چې خلک دا غنم تریشل کوي وغیرہ نو وای چې وای خپل بوسي درمن کې واچول خو حواله کې استلو صحیح غنم دې کنه خپل ژوندۍ د هوا په درمن واچول ایسه ولوي څوک چې هرس کوي لالچ کوي بس خپل ژوندۍ د هوا په هرس شي د حد خرمن زندگانی وای څه ول پښتو عربي پته نه فارسی عبارت صحیح وي او غلطي وي نو اچي په درمن زندگی په درمن دسي اچي په درمن په بعد الله کوي خاطر زندگی درمن په بعد لو الزي روان ولا شي په فصل قد جرت الګ بوګه مو به بس صحیح ده وليس به وګورئ دا خبره کوي وای منطقین چې دي منطقین قطبی کې دا خبره ډېره وضاحت سره ده کله کله د موضوع نه تعبیر په با سره کوي جا سره کوي
كل زيد كل انسان قائم كل انسان حيوان نه وي هر وخت دا خبرې نه کوي بس كل موضوع ته جاوي كل جاء او محمول تبوي كل جاء با څه مطلب كل انسان حيوان نو موضوع نه تعبیر په جسر کوي د محمول نه تعبیر په بسر کوي او د دوه وجه خطبه کې ذکر کړی یو په کې وجه دا ده چې دا لند ذکر خېلې كل جاء څنګه لند كل انسان حیوان چې یو لړ بده چاوي دوی دا چې من کلم د موجبي کلی مثال یو بس هم دقه یو كل انسان حیوان كل انسان حیوان شاه زین کې دا راتل چې لکه د موجبي کلی دنیا کې صرف دقه یو مثال لې حصر زین کې راتل حصر دغه غلط وهم دغه وهم په لری کو چې نور الفاظ خلا ویل څه کې حروف تهجیم په کې ویل شي كل جابا وګورئ قد جرت عادت الميزانيين فتحقیق سره جاری شوی د عادت د میزان منطقینو ساده دي انهم يعبرون غي تعبیر کې د موضوع بجا عن المحمول ببا څه مطلب فمتى اراد کله چې دی ارادو اراده ولري التعبير عن الموجبه الكليه چې موجبه کلی نه تعبیر وکي يقولون وي كل جابا دا ولې دا کار کوي او مقصودهم کی فائدہ بیانوي مقصود دی من ذلك الايجاز یو بکی ایجاز دی الفاظ کم دي معنی زیاتره دم دفع توهم الانحصار توهم الانحصار توهم انحصار چلو که صرف دغه مثال استقبال بني دفع کړل بس